السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو مشهور منکر حدیث او منکر قرآن منیر شاکر سے بتا سو ډیر خپې جنای د معراج په واقعیا باندې تراو په سنتیت باندې څه کلام کړو د تراور سنتیت نه هم انکار کړو د معراج د واقع نه هم انکار کړو دا غي اعتراضات او تفصیلی او کلی انداز کې جوابونه مفتی محمد ندیم المحمودی صاحب دامت برکاتهم او وی ورکړي دي د اعتراضات به تاسو اوریدلی تاسو د مفتی صاحب د جوابونه مسره واورئ او حد تر اوسه خاص کر نوجوانان دا کوشش وکړي چې د دې منکر حدیث بیاناتو نه ځان وساتئ د بیانات ما اورئ دا خپله هم ګمراه دی نور خلک هم ګمراه کوي الله پاک دې فتنې نه ملا به بره لیکلي تراویح څه شی تراویح ستا پلار بم په قرآن کې تراویح ونه ښیي او په حدیثو کې به یې ونه ښایي چې پلار دې راپاڅي مړ او نیکه دې راپاڅي مړ و امام بخاری را پاڅوي مسلم را پاڅوي ته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په الفاظو کې د تراویح نوم دا درته دې دپاره ویم کلي دې خبرو نه خلق فساد جوړوي خو زه ویم دې دپاره چې دا خلق دې لږ پوه شي ته به د تراویح نوم کوه دې خدل خدا ګزو دا میدان دا تراویح ټکی به کتاب کې مولا لیکلی باب التراویح دا بچا لیکلی دیتا د پیغمبر په کلام کې قیام اللیل وی څه شی وی د شپې مونځ دا څه شی دی دا د شپې مونځ دی دا نه فرض دی دا نه واجب دی دا نه سنت دی دا مستحب مونځ دی نفل دی ثواب دی چې څومره یې کوي تهجد مونځ دی وی کا اته رکاته شل رکاته دېرش رکاته څلوېښت پنځو څلوېښتو پورې رکعتونه مصنف ابن ابي شیبه او داسې نورو کتابونو نقل کړي پنځو څلوېښتو پورې شته که څلوېښتو پورې اوس به جګړه کوو چې څلوېښت به کوو بس روژه کې به هم دا کار کوو بل کار به کوو نه ودرېږه او ښکته شه او پورته شه او ښکته شه لکه دا فرایض نه دي د اسلام په دې جګړې مه کوه که اته رکعته دې کولم ښه خبره ده که شل دې کولم ښه خبره ده که 25 دې کول که 10 دې کول که 40 که 200 دې کولی شول کوئ ته چا نیولی خو که بیا چا نشول کولی 2 رکاته 4 رکاته یې کول هم ورته مه وایه چې دا کافر دی ځکه چې دا فرض اسلام کې یا فرض دی یا نفل دی دریم شی اسلام کې مولا جوړ کړی دی خلکو باندې دین زیاتوه ما دومره پې بوج کوه ما چې د خلکو الټی راشي چې وایي چې مړه ټوله شپه اوس ولاړ اوسه او بیا پکې څه شی دی د قرآن ختم هم پکې سنت ته ځانه نه مه جوړوه مولانا صاحب بس که چا په لن تره کیفه باندې کولی شو خو چې په ښې طریقې یې کوي بس دا کافي ده د هغه قرآن د ختمولو پکې ضرورت څه دی چې شاته هلکان ناست وي اوږده پراته وي او څوک په یوه پښه کېږي مفتی رشید احمد لودیانوي صاحب لیکلي دي چې اعراض د کتاب الله نه ومن اعرض عن ذکري اعراض د کتاب الله نه قرآن کفر ګڼلی دی او چې کم سړی په غټو تراوو کې ولاړ دی او کله په یوه پښه ودرېږي او کله په بله پښه ستړی دی داسې زړی تنګ دی دی کفر ته وځي په دی نو داسې سنت په څه کې چې خلک پې کافر کوي او که د چا شوقي بوډا وي کور کې ښځم نه او ښه مزېدار خوب هم وله نه ورځي یا دې ځان له ملا ونیسي خدای وکړه چې پکې شپږ شله ځله قرآن ختم کړي خو عوام داسې ځای له مه جوړوئ چې د هغوی دین نه زړه تور شي نو ما تاسو ته ووایي 2 خبرې مې درته کلکې وکړې نوره خو ملا دی بحث به پې کوي په دې خبرو هغوی له بیا یوه خبره خدای میلاو کړه چې اسلام کې یو فرض دی یو نفل دی بل شی به څوک ثابت نه کړي واجب ټکی فرضو ته استعمالیږي په امت کې صرف د امام ابو حنیفه نظریه ده چې واجب ځان له شی امام ابو حنیفه پیغمبر خدای رسول مولا دی بس زیات نه زیات مولا دی امام بخاری مولا دی که چاته خدای ښکاري بس هغه په مخه ښیي دا انسانان دي نو د واجب ټکی صرف د امام ابو حنیفه تفارد دی او د مسلک تفارد دی نور وجوب او فرض دا یو شی دی او په اسلام کې یو دا فرضیت او وجوب دی چې هغې ته فرضیت وي یا ورته وجوب وي یوه معنا یا نفل دی دویمه اصطلاح په اسلام کې دا مولا جوړه کړی دا مکروه تنزیهي ده او دا مکروه تحریمي ده او دا یو حرام دی او یو حلال دی چې حرام دی بس هغه حرام دی چې حلال دی بس هغه حلال دی
هغه کې بیا تنزیهي او تحریمي مولا جوړ کړي. نو یو فرض یو نفل او بل د تراویح ټکی دی که په پیغمبر په قول کې ثابت که انعام چې دله درک. نور جګړې دي کوای ورور خپل دکان دی پې چمکاوه وایه ته وایه چې پیغمبر داسې کړي دي، بل وایي چې پیغمبر داسې نه دي کړي او پلنکي کړي دي، او دغه کول هغه کول، بس کوه وخت دی ډېر ښکلی وخت دی، سیزن دی ډېر څه دی په خلکو منلي دي دام پې منه سره وخت ډېر زیات خور شوی دی. د دې خو ما جمعه کې جوابات کړي دي او انشاءالله ولې زما په دروسو کې تفصیلي جوابات د دې موجود دي. جمعه کې هم زه د دې تفصیلي پوسټ مارټم کوم انشاءالله. ضرورت نه ورته د جواب بیخي امیانه خبرې یې کړي دي او یقینا دغه سړی دی انتهایی امید دی. خو بعضې ډېرو خلکو رابطې وکړې. زما پرون نیت و، زه پرون ډېر ناوخته فارغ شوم، دې وجې نه ونه شو. نن د هغې مختصر جواب کوم، تفصیلي جوابات به انشاءالله ولې زما په دروسو کې تاسو کتلی شئ تراویح په عنوان باندې او په جمعې په بیان کې انشاءالله رمضان مبارک کې تاسو شکل به وګورئ. خو بهرحال دې اوله خبره دا کړې ده وایي تراویح به ستا پلار هم په قرآن او حدیث کې ونه ښایي. نو زه ته وایم چې دا ستا مرکبي اسم چې کوم دی منیر شاکر، دا به هم ستا پلار هم په قرآن حدیث کې ونه ښایي. ګوره ته په خارج کې موجود دی انسان یې، خو ستا نوم نشته دی، نو د نوم په نه کېدو سره د دې نه دا نه لازمیږي چې دغه څیز د وجود نه انکار وشي. او زه تا ته یو بل وایم توحید دی ته خو حدیث نه منې. قرآن مجید کې لفظ د توحید نشته دی لیکن مفهوم شته دی. بیا هم ټوله دنیا مسلمانان توحید عقیده لري او د توحید عنوان دغې ته استعمالوي. دریم نمبر کې ته وګورې د حدیثو اقسام صحیح او ضعیف او مرسل او منقطع او شاذ او منکر او فله د اصطلاحات ته قرآن حدیث کې وښیه. که دا نه وي نو بیا دغې ته څوک دا قسم خبرې نه کوي. دا خو جماعت المسلمین والا کوم منکرین حدیث هغوی چغې لګولې ویل دا جمعي سازش دی فرض واجب سنت، هغه چغې وستام کول کر شروع کړی راغلی. دویم نمبر دا اول نمبر زره در زین سنن الکبرا مطرح. سنن الکبرا دی د زما په لاس کې دا حدیثو مشهور کتاب دی د جلد نمبر 2 صفحه 497. دا اول نمبر کې تاسو وګورئ صفحه نمبر 497 باندې روایت دی ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها رضی الله عنها قالت کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی 4 رکعات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلو رکعت فی الليل ثم يتروح. صلو رکعت وکړه بیا به آرام وکړو. ثم يتروح. ګوره د تراویح لفظ صراحتا د عمومین روایت کې موجود دی الفاظو کې. دویم نمبر په دغه کتاب دغه جلد دغه صفحه باندې دا دویم روایت دی ابو الاسنا چې د علي رضی الله عنه شاګرد هغه فرمایي علی رضی مبارکي امر رجلا ان يصلي بالناس 5 ترویحات 20 رکعتا. علي رضی خلیفہ راشد یو کس ته حکم وکړو سو کې مې وکړو دا چې مونږو کې خلکو ته 15 ترویح. ګوره د ترویح د تراویح ترویحات لفظ صراحتا په حدیث کې موجود دی. دا زما سره المصنف د ابن ابي شیبه د دې جلد نمبر 5 دی صفحه نمبر 224 تا په دې کې یو روایت تر ابو البختری نه چې د مشهور تابع دی. دی فرمایي کان یصلی دی و چې مونځ به کوو 100 رکعت 5 ترویحات فی رمضان. 15 ترویح. ګوره د ترویحات لفظ په رمضان مبارک کې به 20 رکعت کول 15 ترویح. ام په دغه جلد دغه صفحه دغه کتاب کې روایت تر علی ابن ربیعه نه اگر کان یصلی فی رمضان 5 ترویحات ویوتر بثلاث 15 ترویح. د ترویحات لفظ په صراحت سره دی. دغه سی په دغه صفحه 285 بعد 225 باندې د ترویحات لفظ موجود دی. په دې باب کې تقریبا 9 روایت ته مون خدای شوباره لغه تفصیل نه کوو. دا زما سره او اول نمبر د دې اصطلاح کله نه متعارف شوی ده. د فتح الباری د حافظ ابن حجر رحم الله چې د بخاری شریف مشهور شارح دی دی جلد 4 دا صفحه نمبر 314 ده. د فرمای سمیت الصلاة فی الجماعت فی لیالی رمضان تراویح. دی وی د قیام رمضان ته د تراویح عنوان د کله نه د اصطلاح شروع شوی ده، در کله نه متعارف شوی ده لفظ. دی وی در صحابو د دور نه انهم اول مجتمعوا علیه ځکه اول نمبر د قیام رمضان ته لفظ د تراویح ویل د اصطلاح استعمالول اول صحابه کرامو په دې باندې اجماع کړی ده. او دغه بیا لیث ابن سعد تابعی 175 کې وفات ته زرقانی جلد 2 صفحه نمبر 213 کې هم دغه رغه په حواله سره عبارت بینی هم دغه نقل کړل د الفاظ لګ مخکیواله رستواله په کې زغه تفصیل نه پیش کوم ځکه به خبره ډیره وګدیږي.
او نو لاول خدای در بهوده اعتراض شو بهزه اعتراض چې لفظ د تراویح نشته پلان کې او په دې باندې مونږ ګڼ تاسو ته خو دې شو خبره به ډیره وګدي ګرځي وجه نه اختصار نه کار اخره خو کاش کې دې جاهل لاول مونږ سره رابطه کړې وي هغه نه روسته کلیپ کړې وي ډیره خوي خو د رابطې نه مخ کې د میډیا تر اوسه د خپل جهالت د وجه نه وي کدا وی بمنا او کتابونو کې ورته تم زیات درو خو چې عقل به حیران شي ورته دویم نمبر خبره دې کوي وي دې ته قیام الليل وي دا نه پرز دی نه واجب نه نو لاول خو دې جاهل ته دا پته نه چې قیام الليل جدا شیز دی قیام رمضان جدا شیز دی قیام رمضان چې هغه تراویح دی هغه د رمضان مبارک سره خاص دی او قیام الليل چې هغه تهجد دی جدا مونږ دی په دواړو باندې تقریبا 52 دلایل هغه مونږ پیش کول کله مفتی مولانا شاکر صاحب په دې بحث کول غواړي ان شاء الله مونږ حاضر یو 50-60 دلایل سره ور سره دا مونږ ثابت کو چې دواړو کې فرق دی دوی دا نه پرز دی نو واجب دی د الله باندې د سنت په دې باندې ابل ور چې لګیاو په محدثینو پسې بک بک کو فقهاو حواله پیش کولې او نن چې د چغي وی د اقفها فقهاو په خلاف باندې خو اول نمبر بارل دا حدیث کې صریح الفاظ موجود دي د مصنف ابن ابي شيبه جلد نمبر 5 دی صفحه نمبر 230 دی په دې کې صریح روایت موجود دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله افترض علیکم صيامه بشک الله پرس کړی پتا سو باندې روزي ردی میشتي وسننت لكم قيام او ما سنت ګرځول استاسو د پر قیام د دی څه قیام رمضان تراویح دغه رنګي بل روایت کې صریح موجود دی شهر كتب الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه د دې میاشت الله د دې روزي په تاسو پرس کړی دي او د دې قیام یې تروي ما تاسو لپاره سنت ګرځول دي لفظ د سنت صراحتن پر روایتو کې د باب کې موجود دی دغه سي مبسوط د امام سرخسی جلد 145 کې امام منفر رحمه الله د بصرات سره سنت وای دغه سي اعلی سنن جلد 763 کې او دار در مختار زما په حالاس کې دا تاسو کته شي دا در مختار د دې متن تاسو کته شي جلد نمبر 2 صفحه نمبر 596 کې التراویح سنت تراویح سنت مؤکده تراویح سنت مؤکده دي لمواظبه الخلفاء الراشدین د وجد مواظبت د دوام همیشوالي د خلفای راشدین للرجال والنساء د خزو سره دوړو لپاره اجماعا په اجماع سره د څلور مذاهب اتفاقی او اجماعي فیصله ده چې تراویح چې دي د سنت دي دغه ننګ د زما سره دویم نمبر او جامع الرموز جلد 195 کې لیکي ومنکرها مبتدع ضال مردود الشهاده د دې منکر بدعتي دی گمراه دی دغه شارت نشي قبل لکه دی منیر شاکر چې د جامع الرموز پنځ دغه علماء پنځ باندې گمراه دی بدعتي دی او د مردود الشهاده د گواهی نه قبلي دا رنګي زما سره د فتاوا د روم دیوبندم لیکل الله سنت موکد دی کفایت المفتیم لیکلی دا اذکار د امام نووي رحم الله چې شافعي المسلک عالم دی دیم په خپل کتاب صفحه 191 کې لیکلی دی علم پوشا ان صلاه التراویح بشک منځ تراویح سنت باتفاق العلماء دا سنت په اتفاق د علماء سره وهي 20 رکعتن او د 10 رکعت دي ور اجماع د چې دا سنت دي اجماع در دي پس د اجماع علماء منکر صحیح جهنمی وي نو ته ځان له جهنم کې ټکانه جوړه دغه نن کې د زما سره مغنی د ابن قدامه دیم اجماع نقل کيو اجماع علیه الصحابه فی عصری تراویح سنتی او 20 رکعات دي صحابه کرامو په دې باندې اجماع کړی دا مغنی د ابن قدامه جلد 2 صفحه نمبر 366 کې واضح الفاظ سره اغلی کړی دا زما سره بیا دویم نمبر در تهجد مونږ دی وای نو در تهجد مونږ نه ما په اول خبره وکړه چې دا تراویح دی قیام رمضان ورته ویل کی او په دې باندې نصوص موجود دي ک کلم ته زموږ سره کې نصوص ته تیاری 50-60 دلایل درته پیښ کوو ان شاء الله ولې چې د دوړ جدا جدا مونږونه دي تراویح تعلق ساتي د رمضان مبارک سره تهجد تعلق ساتي د ټول کار سره شیعاګان چې هغه تهجد خو مني لیکن تراویح نه مني ځکه تراویح تعلق د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین سره راغله دي د دې وجنه هغه ورنه منکر دي او دیم د غیر شیو په لار په دې کې روان دي د مخ کې وی 45 رکعاتو پورې په مصنف دی نبی شیبه کې راغلي دي پته نه کې د مصنف کتاب تا چرته بسترګم کتل دی کنه زما ته چیلنج 45 روایت مصنف کې وخایزه دروغ په مصنف باندې چرته بسترګو دي کتل هم دی کنه دی باقی دا خبره د زما سره الحاوی د امام سیوطی صاحب رحم الله دا الحاوی للفتاوا د دې صفحه نمبر 356 کې د تفصیل سره لیکي تراویح 20 رکعات په اجماع صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین سره باقی دا دین زیات رکعاتونه چې 36 رکعات راځي 40 رکعات راځي 26 رکعات وغیرہ اصل کې راغي تفصیل دی لیکي او ټول علماء نورم لیکل دي
اصل کې مکه مکرمه کې چې کول به یو ترویحه وشو 4 رکعات د هغې نه پس به دلته مکې مکرمې والا طواف کوله دی په دوران کې مدینې منورې والا خو طواف نشو کولی چې هلته خانه کعبه نه وه نو هغوی کې بعضې خلک هغه و چې د یوې ترویحې نه بعد به چا 2 رکعاته نفل کول چا به 4 رکعاته کول نو ګویا راوي هغه رکعتونه مو ورسره هم نقل کوي بعضې 40 نقل کوي او بعضې چې دي هغه 36 نقل کوي ځکه چې د اخرنۍ ترویحې نه پس په بعضو دا کول بعضو به نه کول بعضو 2 په ورسې حساب نو په هغه حساب سره تعداد زیات کم شوی دی باقي تراویح په دې کې کوم چې سنت دی هغه صرف 20 رکعات دي د دې نه اخو هغه نوافل چې دې سره حسابي د الحاوی الفتاوا د صفحه نمبر 356 ټولو کتابونو د تفصیل لیکل دی خو الله دې وکړي چې دا جاهل ور باندې پوه چې بیا په هغې باندې څوک ګمراه کوي نه بیا دی وایي په دې جګړې مه کوئ 8 رکعاته کوي که 20 رکعاته کوي که 200 رکعاته کوي که نشي کولی نو اړو کوي دي نه ګوره دا د سنتو د اهمیت کمولو دپاره دا قسم الفاظ استعمالوي 2 کوئ او که 4 کوئ ګوره په دې غیر مقلد متفق هغوی 8 رکعات لري د تعداد مونږ 20 رکعات دی تا بیخي دغه ټولو نه انکار وکړه زولاړت په نوي لار باندې روان شو نو دا د سنتو د کمولو د یو بل ترتیب دی ما خو مخکې ویل چې په اجماع د امت سره دا سنت موکد دی مخکې بیا دی وایي نو ما درته وویل باره چې 20 باندې اجماع ده هغه اجماعي قول دی د هغې انکار چې ضلالت او ګمراهي دی مخکې دی وایي چې په اسلام کې صرف فرض دی یا نفل دی دریم څیز مولا جوړ کړی دی نو لاول دې کذاب او جاهل او اجهل ته زه دومره وایم چې تا خو وختي په خپله وویله چې قیام اللیل نه فرض دی نه واجب دی نه سنت دی نه مستحب دی او نه نفل دی نو تا خو خپله د اصطلاحات استعمال کړه اوس وایي دا مولایانو خپل ځان نه جوړ کړي همدغه منکرین حدیث چغې والي چې د فرض واجب سنت مستحب دا اجمي سازش دی او دی بیر امام منیفر رحم الله حنفي مسلک نوم اخلي تا خو هغې نه هم نن بغاوت وکړو د ټولو نه په بل طرف باندې لاړې او بل دی وایي نو برحال نو سنتیت خو د هغې ما وښودو چې دغه د احادیثونه ثابت دی په اجماع د امت سره ثابت دی او د 4 مذاهبو باندې ثابت دی او باقي دی دا خبره کوي چې دومره چې خپې په یو بل تاوی راتوی او خپې وپړسي په خپله په حدیثو کې موجود دي چې رسول الله په دې شپه دومره عبارت به کوو چې خپې مبارکې به وپړسې دي او دا زما سره موطا د امام مالک دا رحم الله صفحه نمبر 98 په دې په خپله په روایت کې راځي چې مونږ به دومره مونځ وکړو دومره اوږده کړو رکعتونه مو وکړه صفحه 98 باندې حتی کنا نعتمدو علی الله صحاب طول القیام دی وایي چې مونږ په امساګانو باندې تکیاګانې ولګولې دومره به ستړي شو په خپل په روایتو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپې مبارکې بشنې شوې نو دغو په روایاتو کې راځي د الله بنده په دې پسې ته مذاق سله کې بهرحال دا د یو څو اشکالاتو جوابات ما تاسو ته وکړه او دا یو خبره تاسو ته بله ښایم دا دارقطني دی د دې ګڼ روایت ته صرف د یو تاسو ته پیش کوم د دې جلد نمبر 2 صفحه 159 دی دلته د رسول الله سره روایت وګورئ موجود د رسول الله په زمانه کې یو ځل هغه میاشت د رمضان مبارک په نظر رانله فارادو صحابو اراده وکړه الله یصوم ولا یقوم چې دیو روزیه مونږ نیسي او قیام مونږ کې د رمضان مبارک کې قیام رمضان بیا فیصله وشوه اچانک د یو علاقې نه عربي راغی خدمت کې حاضر شو رسول الله صلی او د الله رسول مخ میش لیدلی دا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه فرمایل ول اعلان وک ايصوم او ايقوم خلکو ته وای چې روزه مونږ شي ونیسي او تراویح مو کې ګوره د دې روایتونو سمالومي چې دا تراویح تعلق ساتي صرف د رمضان مبارک سره ګوره څنګه رمضان مبارک روزه تعلق ساتي د هلال د میاشت د لیدو سره د قصید تراویح تعلق ساتي د میاشت د لیدو سره چې دغه ته ولګي قیام رمضان خدا جاهل په قیام رمضان او قیام الليل کې فرق هم نشي کولای دي ته بوز دغه سوق وي نظر ته به مشوره در کوم چرته علماء دیوبندیانو مدرسو کې داخله واخله دوباره د سبقونه وایا په تر پته لنګ سبا شود بود پوه شوی یو کنه پوه شوی الله درته هدایت وکي او د خو ظالم وې زموږ استادان داودا د محدث اعظم شیخ سلیم الله خان صاحب نور الله مرقد تخپل نسبت باز زګونوي کوي ظالم دغه نه بغاوت ولې بیا کوي تخپل سند د اعلان کې پجبیرانو سره جلانجر الله شیخ سلیم الله خان صاحب مولانا مې غسل نن د اق خلکو نه بغاوت کې وبل تر پرونه بهرحال محترم مسلمانانو زرته اخر کې پیغام پرېږدم چې د سړی په لوی ګمراهۍ په طرف باندې روان دي په دې مسله باندې نور هم لوی بحثونه کېدی شي خو زه پرېږدم ځکه چې موږ هلته به درسونه کې وایو انشاءالله دا مختصر بحث مې دې لپاره وکړو چې عوام په ګمراهۍ کې ونه غورځېږي تراویح 20 رکعات دي سنت مؤکد دي د دې نه انکار کوونکی ګمراه دی زوال دی مبتدی دی مخکې باغې باندې ما حوالې درته پیش لړې الله رب د دې سړي کلیفونه ما اورې مله دې خبرې ورځ ټول مسلمانانو ته وایم چې ایمان عقاید نظریات هم ګډوډئ دغه نزانو ساتي په غلط لار رواني الله دې د ته هدایت وکړي او ټول مسلمانان دې الله د شکر او شوباتونو محفوظ وساتي جزاکم الله خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ